د حلوا شوقین خلک چې راځي حاضري ولګوي د مکنډي اوریجنل ریسیپي زه تاسو سره شیر کوم. اوس خو نوې نوې طریقې راغلي خو زه به اوریجنل ریسیپي تاسو ته ښیم. 2 کپ سوجي ما واغسته. اصل کې ما اغستې نیم کیلو سوجي وه، خو نیم کیلو سوجي چې ما چاڼ کړه نو هغې نه نیمه پیاله تقریبا بوره غونته کې وواته که نه، او څه پکې داسې چاڼکول ضروري وي. نو دې کې ما ښه اوبه واچولې، داسې 3 کپه مې واچولې. دې نه زه بیا بره اوبه لرې کومه، خو لکه دا زه دلته خوشتومه چې تقریبا داسې نیمه ګنټه خوشتئ. دې کې ما لاس ښه ووالم، لکه ښه مې میکس کا. ځینې خلک دا لږه واغږي بیا دا د ناششتې په شانتې لګي. نو دلته ما یو پیاله غوړي واغستو. غوړي چې که د سره یې که کوکینګ آیل وي، مطلب تیل، خو ولې یې کوي نو بیا به ستاسو اندازه صحیح وي. لکه 2 کپه سوجي وه نو یو پیاله غوړي مې ورته واغسته. چینی چې ده ما یو نیم کپ هم په هغه یو پیاله زه لګیم، یو نیم کپ چینی مې واچوله. دې کې مې 2 ګوټه اوبه هم واچولې. که چېرې تاسو تیز خواږه خوښوي نو تاسو چې څومره چینی وي، چې نیم کیلو سوجي وي نو نیم کیلو چینی واخلئ، چې 2 پیالې چینی نو 2 پیالې به بیا سوجي شي. داسې به دا ډېره خوږئ. مخکې به خلکو د بنو حلوا داسې جوړوله، دا مکنډي حلوا مو پخو. مکنډي حلوا چې دا اصلي طریقه یې دا ده، خو اوس خلک لږ خواږه کم خوښوي، نو ځکه زه وله لږه شانتې کمه ترې اخلم سوجي نه. سوجي 2 پیالې وه نو چینی ما یو نیمه پیاله کا. سوجي ما خوشته کړ، د هغې تقریبا نیمه ګنټه شوه. هغې نه بره نه اوبه چې دي ما لرې کړې، ولې چې لږ خو چیني په سره کولو، د چیني کې ما 2 لاچیانه مچولې دي. او که چېرې پیکه خواږه م خوښي نو چې 2 کپه سوجي وي نو 1 کپ پکې بیا چیني واچوئ. نو یې نه وګورئ دا سوجي داسې لکه ډېر ټایم شو، داسې چمچه پکې ښه ووهئ. بس چې دلته چیني سره شي، دا چیني کې ما اوبه ځکه اچولې وي چې دا بیا ډېره روړې کېږي نه، نو بیا پکې ما سوجي واچوله او بس دلته به سره کوئ. د دې چې کوم اوس محنت دی دلته کولو باندې دی. د چې مکنډي کومه حلوا ده که نه، دا لږ سخت هم شي او سره کولو کې هم داسې زیات ټایم اخلي. او مخکې پکې دا خلک ځنه خلک چې دي دا پکې کې دا اوبه زیاتې خوښوي، خو چې کومه دانېدار حلوا د اصلي مکنډي هغې مقدار لري چې سوجي به خوشته کوي او بیا به ترې نه اوبه تویې کوي. نو څه کوري دا لا نه ده پخه، چې دا کله پخه شي دا بیا د کړیچي پورې نه نښلېږي. د دې پهچان دا دی، دا اوس لا لاندې لګي. که تاسو ورته سوچ وکئ دا چې کله سمه ډېره سره کوي نو د دې بیا دا لاندې نښلي نه او دا کړیچې پرېږدي ټوله یو ځای ته. اکثر حلوا چې دی چې کله مونږ پخوو چې هغې کله غوړي پرېږدي، کړیچې پرېږدي، نو دې ټایم کې هغې تیارې شي. ډرای فروټ پې تاسو خپلې خوښې سره اچولی شي چې کوم ستاسو خوښې. زموږ کور کې خو څه خاص نه خوښوي، خو دا کوپره بیا هم وخوړی شي پکې، خو وایي چې هغې خو وایي چې دا هم پکې ما اچوم، خو زه پکې اچوم، زما کوپره خوښوي. نو اوس وګورئ دې ځای کې دلته کې دې ښه کافي ټایم ما نه واغستو، خو د لاس ښه ورزش پې وشي. خو دا د اسانه ریسیپي، هېڅ ګران نه ده پکې. دلته کې دې کړیچې پرېښو او غوړي دومره مقدار پکې ما اچولي و چې دا حد نه زیات رونه وته. ځنه خلک دا دومره غوړي په دې روباسي که نه، هغه پکې اچوي زیات، چې وایي بیا ترې نه سیټ ته کړي، داسې کړیچې وي سیټ کې کېدی چې دا غوړي ترې نه وبهیږي. نو تاسو وګورئ زما حلوا کې غوړي ډېر په نارمل مقدار کې و، څومره ښکلې سره شوه. نو بس دلته کې دا مکنډي حلوا شوه تیاره. ځنه خلک دکه حلوا په پیو کې هم پخوي، دا سوجي وله په پیو کې خوشته کي. دا اوس نوې نوې طریقې راغلي، خو زه تاسو سره اصلي طریقه ما دا شیر کا چې د مکنډي حلوا چې کومه ده اصلي طریقه دا ده. مقدار مې هم تاسو ته وښیلو، نیم سیر سوجي نو نیم سیر چینی، 1 پاو غوړي، دا د دې اصلي مقدار دی. خو تاسو چینی لږه کمه کوئ، د نیم سیر نه راکموئ نو نارمل خوږئ. اوس خو خلک نارمل خواږه خوښوي، ډېر تیز نه خوښوي، خو دا حلوا چې خوږه نه وي نو مه وایئ. او د ناششتې حلوا هم سیم دغه شانتې پخیږي انشاءالله.